بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دلتا الله تبارک و تعالی په سورت آل عمران کې سلارمه سپاره سورت آل عمران کې د غزوه احد لبادا بلکې د غزوه احد په منځ کې الله تبارک و تعالی دلتا د سود ذکر کړی ده. نو په دې باره کې بلګ رڼاوي واچو. سود په باره کې په دې باندې پښتو باندې بیان ده چې مخ ډېر په دې کې ماهره یو ډېرې پی ایچ ډیان هم کې کړي دي او ډېر په دې شیانو کې د سود په باره کې خاص کر دا د موږ د ژبې وال خلک ډېر ماهره دي ماشاءالله. الله پاکم دی وساتي، الله پاکم دی داسې له قبیح ګناهونو چې وساتي سي. الله پاک په قرآن عظیم شان کې له دې ګناه چې ډېره سخته منع کړې ده د موږ خلک یې ډېر په خوشحالي او ډېر په فخر سره او په ډېرو خلکو کې په فخر سره بیانوي چې زه خو شینکۍ کوم. د ما ورونو عزیزانو الله پاک سی په کوم شي باندې منع کړې ده په هغه شي باندې د موږ خلک ډېر په منډه باندې ورځي. الله پاک سی د کوم شي امر موږ تاسو ته کړی ده هغه شي چې د موږ تاسو خلک ډېر شاته را روان دي. نن سبا د دین یو کومه خبره کیږي نو دا نوی نسل خلک سره سي دا نوی نسل والا خلک دي دا خو لري خبره ده. دا زاړه خلک هم دې ته ډېره توجه نه ورکوي. نو دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا صورت آل عمران صورت سیدا دا خو د جهاد په باره کې ده. نو له دې سره دا د سود ذکر په منځ کې ولې سوی ده؟ دا یوه د غور او د فکر خبره ده. دا په دې باندې ورسره سوي ده چې مجاهد سړی خو یو غیرتي سړی له غیرته ډک سړی او عزت او حیا او شرم چې ډکي نو دا د دې منافي ده چې سودخور سړي کې دا شیان نسته چې ګوره سودخور سړی سي په جهاد کې تاسو سود ونسي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلکم تفلحون. اے ایمان والو مخوري سودونه دلته په دې باندې ذکر کړی ده چې مجاهد خو یو غیرتمند سړی مجاهد خو یو حیادار سړی ما سوای له سودخور سړي چې هغه له دغو شیانو چې فارغه ده هغه یې د چا پروا کې نسته. ابواللیث سمرقندي رحمه الله خپل سند کې ذکر کوي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په وخت کې اسمانو ته تو نو یو برېښنا یې ولیده. د برېښنا له بعد ډېر غټ غټ سړیان ولیدلو او په هغو غټو سړیانو کې د هغو خېټې دومره غټې ولې چې له هغو چې ماران وتل وننوتل. دا د دوی انجام ده. دا په دې معمولی دنیا دا په دې عارضي دنیا باندې دا خلک نازیږي. ډېر عادیان او سمودیان
او فرعونیان له تاسو چې ډېر ښه خلک وو، له تاسو چې ډېرې ښې هستې وې، له تاسو چې ډېر ښه نسلونه وو، چې د الله په ټکر کې رالو، الله سره په ټکر کې رالو، الله پاک په دې دنیا کې د عبرت نشانونه جوړ کړي دي. څومره مالیات به یې دي تا چې ته په خپل مال باندې دومره نازیز یې. د الله تبارک وتعالی لاټۍ ډیره بې آوازه ده. الله تبارک وتعالی فرمایي که تاسې سود نه پرېږدئ نو تاسې د ما او د رسول جنگ ته تیار سئ یاست. په دې دا مثال د لکه لماو له رسول صلی الله علیه وسلم جنگ کوي. حضرت عطا خراسانی فرمایي حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ چې د سود ډېرې درجې دي. د سودخور سړي ډېر ګناهونه قبیحات دي، ټولو چې هغه کمتره ګناه هغه ده چې دی له خپلې مور سره زنا کوي. نو ولې دا د کور سړیان دته نه وایي، دا مور دته ولې نه وایي چې زویه دا سود مه کوه، دا خور دته ولې نه وایي، دا پلار دته ولې نه وایي، او دا ښځه یې ولې نه ورته وایي چې هی سړیه دا حرامې پیسې دي دا مه راوړه، دا الله پاک له دې حرامو چمنې کړي، ولې په د خپلو اولادو او په خپلو بچیانو باندې حرام خوري. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت په ورځ به خلک دریږي، خلک به د الله په حضور کې دریږي، لیکن سودخور سړی به نشي درېدلی. د هغه به خېټه دومره غټه وي له هغه چې به ماران وځي ورانه نوځي، وځي ورانه نوځي، او دی به لکه د لیونو جګ بسې بیرته به کیني، بیا به جګ سي بیرته به کیني، نه به سي جګېدی. ولې هلته خو بې خېټه په دنیا کې حرام خوړلي، له حرامو به یې دا خېټه ډکه کړي، د قیامت په ورځ به بیا افسوس کوي. نورونو عزیزانو وسم موقع ده، وسم الله پاک ژوند را کړی ده. الله پاک دې د خیر ژوند ټولو مسلمانانو ته ورکړي. دا د الله سره دشمني پرېږدئ، دا د الله پاک سره د دشمني اعلان او د جنگ اعلان پرېږدئ. نه یاست دومره زورور خلک له الله سره ټکر مه وهئ. د الله لاټۍ بې آوازه ده. ان بطش ربک لشدید، د الله نیول بیا ډېر سخت دی، ګوره ډېر سخت دی. د عارضي زندگی په عارضي زندگی باندې مه خوشحاله کیږئ، په عارضي راحت باندې مه خوشحاله کیږئ. د دنیا او د آخرت ابدي زندگی طرف ته نظر وکیاسته، ابدي زندگی خپله کیاسته، ابدي زندگی کې الله پاک خوشحاله کیاسته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ له ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ څخه نقل کوي چې که څوک د غنمو په بدل کې غنم هم چاته زیات ورکړي هغه هم په سود کې ده. نو راځئ ورونو عزیزانو په ټولو سره یو اتفاق یو متفق سو او د الله له دې غټ جنګ سره الله سره هم چې دا د جنګ اعلان کړی ده، والله که د یوې تاڼې خلک یو، والله که د یو د سړي د جواب خلک یو، او له الله سره جنګ ته تیار یو. سود کوو، سود په خوشحالي په فخر سره بیان کوو. چې کوم حرام شی چې سړی وخوري له هغه چې حرامه وینه جوړیږي، هغه بیا تا چیرې حلالو ته پرېږدي. چې کوم حلال شی سړی وخوري له هغه چې حلاله وینه جوړیږي، هغه بیا چیرې ته حرامو ته پرېږدي. بیا به د الله عبادتونه وي، او که تا سود نه پرېښو او د الله سره د جنګ اعلان وکړو،
نو دی الله عذاب ته بیا ځان تیار کړه. الله ډېر غټ غټ فرعونیان او سمودیان له دې دنیا چفاني کړلو، ختم یې کړلو. قارون غوندې سړی دغه خزانو چابیانې باو اویاو کانو پوکانو بیا چابیانې وړلې. هغه سوسو، هغه خلک سوسو، هغه ځوانان سوسو چې لږ موږ او تاسې چې ډېر په قدو کې غټ وو، په ځواني وو کې له موږ او تاسو چې ښه وو، ولاړو له دې دنیا چې ولاړو. دا د موږ او تاسې خلک په دې کار کې ډېر ماهره دي، ډېر پکې چالاکه دي. حدیث کې راځي وای المؤمن غر کریم والفاجر خب لئین. مؤمن چې دا هغه سیده ساده ده، فاجر چې دا هغه چالاک ده، چلبازه ده، چلونه د سره کوي. نو فاجران مه جوړېږي د ما ورونو، مؤمنان جوړ سي یاست. د الله په قانون کې بل قانون مه راباسئ چې چیرې د تاسې عقل ختمیږي، تاسې د عقل آخري ډګري باندې درېږي، له هغې نه کې د الله قانون او د الله قرآن شروع کیږي. په عقل باندې به کوم کار نه کوئ. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې او ټولو مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.